ټول ملګري کېنئ، شیخ صاحب اختتامي کلمات فرمایي، بیا به حضرت تاڼي بابا جي صاحب دعا کوي. ټول ملګري کېنئ. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مشرف علماء کرام جناب حضرت تاڼي بابا جي صاحب دامت برکاتهم العالیہ، حضرت صاحب دامت برکاتهم العالیہ، دیگر علماء کرام، الحمدللہ دا خانقاہ کی ہر کال دا اصلاحی سالانہ اجتماع کی ماہانہ اجتماع کی ہفتوار الحمدللہ ډېر خلک هغې استفاده کوي. باقي میاشتو کې کوم درود شریف مجلس هغې مقرر کړو نایب پورې تقریبا هغې 131 درود شریف عالم الزمان ذهن کې شامل دي. دا هغې شو بلکې زیات د الله دین دپاره خلک لګول، د الله په ذکر خلک راړول او درود شریف باندې خلک راړول، د علماو سره نیکانو اولیاء الله سره خلکو ته ترغیب ورکول. دا د دې خانقاه کار دی، دا د خانقاه خپل پروګرام دی او الحمدلله اوس نه دی بلکې د دې زمانې نه دا سلسله شروع ده. الله دې دا سلسله تر قیامته پورې جاري ساتي، دایمي وساتي. د الله مخلوق ته دې نه ډېره فایده ده، د دیني هر کاز نه ډېره فایده وي. دې وجه نه الله قرآن مجید کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مسلمانانو تاسو یو خدای الله نه ویریږئ. نو تقوا به بیا څنګه راځي؟ د الله نه یره به څنګه راځي؟ یا دارنګې ځان بچ کول به د معاصیو ګناهونو نه څنګه کېږي؟ الذین آمنوا اتقوا الله. ورپسې الله فرمایي: وکونوا مع الصادقین. ستاسو نیکانو سره، اولیاء الله سره د هغې په مجلسونو کې کښېنئ نو تاسو ته به تقوا میلاوي. د الله یره به په زړه کې راځي، ګناهونو نه بچ کېدو شوق او داعي به پیدا کېږي. دا یې سبب دی. علما وایي چې دې نه اندازه لګي مفسرین حضرات ذکر کوي چې دا حکم د قرآن مجید حکم به تر قیامته پورې نازلې چې دا قرآن مجید حکم څه زمانې پورې او بیا وروسته نه وي. داسې مه ده نو چې الله دا وفرمایل چې تاسو صادقینو، نیکانو، اولیاء الله او صالحینو صحبت اختیار کړئ. د دې معنی به دا وي چې دا صالحین، صادقین، نیکان
امکان خلق به تر قیامته پورې وي او په دې زمانه کې هم شته که نه وي نو الله به ولي چې تاسو ورسره کښېنئ الله به تر قیامته پورې دا حکم دی دا خبره صحیح نه ده چې دې زمانه کې هغه شان کاذب نشته هغه شان بزرګان نشته هغه شان عالمان نشته ډېر خلک بیا عالمان خو نشته وایي نیکان خو نن نشته وایي او بزرګان خو نن نشته ولې نشته الله وایي شته نه الله قرآن کې حکم دی ته وایي نشته تر قیامته پورې به یوه ډله داسې وي چې د الله په دین باندې قایم وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي که نه همدا خلک دي همدا خانقاهونه دي دا علما دي دا درسګاهونه دي دا الله کوونکي خلک دي دا زموږ د زړونو صفایي کوي تزکیه القلوب کوي څنګه د انسان بدن ته مرض لګي تبه راځي ټوخی راځي پریشر راځي شوګر راځي د دماغ مرض راځي د زړونو امراض راځي داسې زړه ته مرضونه لګي حسد بغض کینه تکبر ریا دا د زړه امراض دي که نه دا د زړه امراض دي او چې د انسان د بدن ته کله دا مرضونه راشي د هغې لپاره ډاکټران دي او دا انسان خپل بدن د صحت ډېر خیال ساتي بیمار نه شمه د هغې لپاره ورزش یې کوي یو کس راته وایي چې 10 میله زه روزانه ګرځم د بدن د صحت لپاره 10 میله هغه ګرځي او چې موږ د دین یو اجتماعي نو 1 کیلومتر باندې ځو ټیک ده د جسم صحت په انسان لازمي دی چې هغه صحت راکړي خو د جسم او روح کې کوم یو څیز قیمتي دی روح قیمتي دی ځکه که دغه جسم کې روح نه وي روح پکې نو د منډې وایي تړلې وایي ګرځي خبرې کوي روح دې وځي بیا به بل اوچتوي په لاس کې بیا به بل قبر ته وړي بیا به هیڅ هم نشي کولی هلکه په دې کې کوم څیز و چې هغه له ځانه ووته چې اوس پرېوت روح هم پکې کړه ځکه بدن خو د دغې دوو څیزونو نه جوړ یو ظاهري بدن دی یو روح دی د ظاهري بدن لپاره موږ ډاکټران لرو دا انټي سپیشلیسټ دی او دا د سترګو سپیشلیسټ دی او دا د غوږونو دا فلان دی دا فلان دی او زرګونه روپۍ د هغه فیسونه هم ورکوو په زرګونو روپو د هغه علاج هم کوو نمبر کې وي هلکه میاشت پس مې نمبر راځي که 2 میاشتې پس دا خانقاهونه والا دا هم دغه د زړه بیمارو علاج کوي حسد بغض کینې تکبر ریا ویا د هغې علاج دلته کېږي که نه کېږي پکار خو دا دی چې دې ته هم خلک په لاینونو کې ولاړ دي چې دومره فیس ورکومه او زه خپل علاج ته راغلم ځکه د روح علاج دا خو د بدن د علاج نه ډېر زیات قیمتي دی د بدن د علاج لپاره موږ هر څه کوو هسپتالونه هم شته او هغې کې دوایان هم شته او ډاکټران هم شته کلینیکونه هم شته او پیسې هم ورکوو هر څه کوو ټیک دا په خپل دی چې کوم دی علاج سنت دی خو د هغې نه قیمتي څیز هغه روح دی د هغې دپاره موږ څه سوچ کړی دی زما د روح دپاره څه څیز قیمتي دی حسد به څنګه درکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد د خلکو زړونو کې بغض مه ساتئ چا سره فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب حسد دا نیکۍ داسې ختموي لکه اور چې راوالي او لرګي ته یې ورکړي او دا لرګي څنګه مړي نو دا نیکۍ د بغض سره حسد سره دا نیکۍ داسې ختمېږي ته به مونځونه کوې نفلونه به کوې ذکرونه به کوې تلاوتونه به کوې زړه کې به دې حسدي بغض به وي کینه به وي نیکۍ به ختمېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حاسد سړی بغضي سړی دا د الله په فیصله باندې اعتراض کوي دې وجې د الله ډېر بدي شي دی وایي چې الله پاکه دی فلاني سړي ته دومره مال دولت ولې ورکړی ته نه یې واخله مال یې راکړه
الله عقل ورکړي فیصله دا مبارک کړي ته چې دا فیصله صحیح نه مارک فلانی سره دا دومره عزت ولې ورکړي دا نه عزت واخله مالې راکړي دا حسد دی او یو ډېر نو مجاهد چې الله پاک دې مال دولت ورکړي د مال دولت دې د مبارک شي او مال الله شان راکړي الله په دین به کوم ټیک نه کنه صحیح سوال دی دا دومره عزت ورکړي دا عزت دې له مبارک شي مال راکړي زبردای نه سکام اخلم سفیده دینی به حاصل کړي دا نه دا سوال کولی شي دا حسدونه بغضونه لرې کېدل د صفایي د زړه دې وجې نه تزکیة القلوب دلته کېږي د زړونو صفایي کېږي تکبر حسد بغضونه حسد دا داسې ګناه تفسیر قرطبي مدارک لیکلي چې دا په اسمانونو کې هم اول د حسد او د بغض ګناه وشو او ځمکه کې هم اولنی اسمانونو کې ابلیس حسد وکړ د آدم علیه السلام سره چې الله وفرمایل چې آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه د ده سره حسد پیدا شو یوسف ورته عبادتونه ما کول قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه خو د آدم علیه السلام نه ډېر بهتر یم غوره یم زه دې د اور نه پیدا کړم دې د خاورې نه پیدا کړم زمانكم نسأل الله التزام بحسد آدم عليه السلام الله على بعضی حضرت تعلیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی شیطان یو کروڑ کال عبادت کرے عبادت پر حسد صلی اللہ علیہ وسلم ختم تکبر ازازی لرا پاک وزندان لعنت گرفتار کوئی زوزا جنت تلاش نو او بزمکه کې حسد دا قابیل دا حابیل سره کړو د آدم علیه السلام د زامنو الله ورته وایي تاسو قربانۍ پیش کړئ بړ قربانۍ پیش کړئ د حابیل صدقه قبوله شوه د قابیل صدقه قبوله نه شوه قبلېدو علامه دا وه چې اسمان نه به اور راغی یا به یې وسېځله قبوله به شوه اور به رانغی خو به یې نه سېځله قبوله به نه شوه نو اسمان نه اور راغی د حابیل صدقه یې وسېځله قبوله شوه قابیل صدقه ونه سېځله قبوله نه شوه د قابیل ورسره حسد پیدا شي ولې ستا صدقه به قبلېږي او زما به نه قبلېږي نو دی لکه دی خو زما ګناه نشته وانما یتقبل الله من المتقین صدقه الله له متقیانو قبلېږي ته متقي شې بس الله به ستا صدقه قبوله شي او حسد پیدا شي د حسد اور خو زر نه مري قال لا طلبنک مې زه خو دې وجنم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أو كتر الله سرودت كما وجه وزت أنا وجه ځکه مخکې په دنیا کې بل قتل چا نه دی کړی دا به ولنۍ مړی چې وروسته څومره تر قیامته پورې مړی کېږي نو بیا به زما عملنامه کې ګناه لیکلي زه خو دې وجنم نه که ته وجنې نو وجنه قابیل ولګېد حابیل علیه السلام چې کدې شهید بیا چل نه ورکوي مړي سره خلک څه چل اولنۍ مړی بیا الله پاک ورته چلو کړو دوه کاروانه راولېږو فبعث الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه یو کار راولګېد خپل اور یې مړ کړ بس بیا ورته غوره کړ ځان دې راوړ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغرام فواري سوءة أخيه زه دومره د ما فکر کار نه کړي ما زه د خپل ورور مړ کړ ځان ته بېغمه او زه لا اوس هم شپږ میاشتې ټوکه ګرځوم یا یو کار د دا اولنۍ ګناه دې نه به ځان بچ کړې بس مخ د ځمکه دا هم په دې خانقاهونو کې دي تکبر نه غیبتونه نه دروغونه ډېر لوی لمبا چوړه فرش دی بهرحال نن دروغ انفرادي نه دی بلکې چې کوم دي حکومتي سطحونو باندې چې کله د قوم مقتدر قوتونه په دوکو باندې راشي او په دروغو باندې راشي او دا خلک په انتخاباتو کې داسې واړي راواړي او بیا فیصلې خپلې اوري دوکې کوي منافقتونه کوي دا به د منافق علامې دي
إذا حدث كذب دروغ وإذا وعد أخلف وعد خلافك وإذا اؤتمن خان خيانات إذا خاصم فجر كلش مقابلة في متنزل من بدنا منك قالك كان منافقا خالصا حديث مبارك لله خالص منافق شديد الشبه بالمنافقين غير زياد مشرك ومن حيث القوم درجة بلم وي منافقة دونمي توكيمي مال خلافيمي دروغمي لدي قوم با की सब खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर मुझे तो उनके मशाली से है यास कौम की सब मशरान दरो दो की कौम मुनाफकतुन दो की दादान इस्तरी नहीं ज़मुना अमाल के आशान कुवत नराजी तुम कुवत चिपका रमज़ान दो बास वाला मा अबकल बयान की सो दिन तराजी राबशी पैदा बैठवली रानशी नुकसान बैठवली नूह अलैहिस्सलाम ना हनीफ सावा काला दावत वरकन और या कसम मुसलमान अला रब्बी इन्नी दावत कौमी लैला व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा हमारे कौम तशकोर दावत वरक जिसों में दावत वरको दिन ते मेरा वरन मते तेजाब ثم إني دعوتهم جهارا فزورا وتوبي ثم أعلنت لهم يوم نورا فزورا وأسررت لهم إسرارا فبرتم وسرم مشورة دين تمنا بلل إسلام تمنا بلل نيكيت تمنا بلل علماء تمنا بلل دين تمنا بلل قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الله أكبر كما خبرنا مني فقال يا مايوس رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يوم مخلص بك كافر فريمنا طول ما الطوفان تكون ديران أتريد عذاب دي تكون مخالفتون الله الدين انفرادهم أو اجتماعيهم تو كي بسر الله الدين بعد عمل توفيق نام دي مدرسوں کی خانساروں کی اللہ الہ خانقاہ آباد لری خیر و برکت دے اللہ دین ور کی اور دی برکات دے اللہ مشل برقائم دائم وسلم حضرت بابا عیسیٰ انشاءاللہ دعا فرمائی میں مجلس پر خاصین اور زوی بلدے کی 4 سال کی پروگرام میں مزبار ہے روان شما دی دعا